ګرانو کتونکو بیا زموږ نه په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې او سوال او دغه جواب یو داسې پوښتنه شوې ده چې تقریبا په اوس وخت کې زموږ استادو په دغه زمانه کې په دغه دور کې په ډیرو فیصده باندې په ډیرو خلکو کې دا موجود ده. دا کوم سوال چې د غرور کړی دی او دغه خپل نوم ځای نه دی ښودلی. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب زموږ او ستاسو ټولو تقریبا دا طریقه ده چې کله هلک جنۍ سره منګني وشي، دا څنګه چې منګني وشي د الګ کسان لاړ شي، جنۍ په حجره کې کینی، په هغې کې میټۍ وغیره تقسیم شي، بکري تقسیم شي، چې اسکل شي، په هغې باندې یو دعا وشي چې دا جنۍ چې کومه ده دا ما تعالی ستا له یعنې ستا بچي له درکړه او په هغې باندې مونږ رضا یو، څه ته چې منګني ویل کېږي. نو سوال یې دا کړی چې آیا منګني د هلک چې کله جنۍ سره وشي نو هغې سره بیا په فون باندې خبرې کړل جایز دي که جایز نه دي؟ په فون باندې خبرې یا په ویډیو کال باندې خبرې یا هغې سره ملاوېدل یا هغې له ګفټ اخیستل وغیره وغیره، نو آیا دا شرعاً جایز دي که جایز نه دي؟ ګورئ دا یاد لرئ دا ډیر اهم سوال دی او دا واورئ او خلکو سره دا شیر کړئ. شیر په ذریعه باندې به تاسو ته ثواب میلاوږي چې زما دا غاږ دا آواز دا ډیرو خلکو ته ورسي. مسله دا یاد لرئ دا زموږ او ستاسو چې کومه منګني ده، منګني وشي، دعا وشي، دا نکاح نه ده، دا د وعده د نکاح. یو د نکاح ویل کېږي د ګواهانو په منځ کې د شریعت په طریقه باندې ایجاب او قبول کړل، دا نکاح ده. که داسې وشي چې ګواهان موجود او ایجاب او قبول په دغه دعا کې وشي بیا خو ټیک ده. دو ګواهانو په منځ کې ایجاب او قبول چې کوم شرعاً ایجاب او قبول دی بیا خو نکاح ده، بیا خو سره ګډار بالکل جایز دی. خو که دا اسې دعایي نو دې ته منګني، دا کومه منګني چې ده دې ته نکاح نه ویل کېږي، دې ته ویل کېږي وعده د نکاح. یعنې مقصد یې دی چې دا لور به زه ستا له درکوم، فی الحال ما یا درکړې نه ده خو ګویا کې یو وعده ده چې زه به آینده کې دا لور ستا له درکوم، ستا دغې بچي له به ورکوم. نو منګني دا نکاح نه ده، دا وعده د نکاح ده. لہذا چې نکاح نه ده اوس هم دا کس هغې ښځې دپاره ناجایز او هغه ښځه د دغې کس دا کوم هلک دی د دپاره ناجایز. دا د شریعت حکم دی، دا د یو عالم یا د چا قول نه دی، دا اوس هم سره پردي دي. نو په ټلیفون باندې خبرې ورسره کړل، په ویډیو کال باندې ورسره خبرې کړل، تحفه ورته ورلګل وغیره وغیره، شرعاً دا بالکل ناجایز دي. دا بالکل نه زنانه خاوند ته کال کړی شي، دا کومه زنانه چې ده چې یا خاوند نه دی، منګني منګیتر منګلي اور سره نه شوي، منګني اور سره شوي، نکاح اور سره نه شوي، نو هېڅ کله چې دی دا هغه چې کوم دا د جنۍ دغې منګیتر ته او دغه منګیتر چې کوم دا چا سره منګني شوې ده دې سره په کال باندې، په ویډیو کال باندې، په میسج باندې یو قسم رابطه هم ورسره نشي کړی. او که رابطه ورسره کا نو دی داسې په ګناه کې مبتلا کېږي لکه څنګه چې یو پردی کس یو پردی جنۍ سره رابطه ساتي او په هغې باندې دی څنګه ګناهګار دی. نو لہذا دا منګني چې کوم زما او ستا د کلي د وطن ده دا نکاح نه ده، دا واده د نکاح ده. د منګنۍ نه پس دغه کس د هلک جنۍ سره او جنۍ هلک سره خبرې، ویډیو کال وغیره وغیره، دا بالکل ناجایز دي او دا د حیام خلاف دي. ځکه چې داسې الفاظ بعضې وخت کې هلک نه ادا شي، داسې الفاظ بعضې وخت کې جنۍ نه ادا شي، انسان دی ځواني نو خامخا هغه نامناسب وي، شریعت هم خلاف وي، د حیام خلاف وي او د هغې رزلټ بیا داسې راوځي چې په هغې باندې هلک هم خفوي، بیا په هغې باندې جنۍ هم خفوي، د هغوی کورنۍ هم خفوي په هغې باندې. ځکه چې غلط کار انجام دا غلط وي اگر که 100 کاله پس وي او د صحیح کار انجام صحیح وي اگر که 100 کاله پس وي. نو دی وجه نه احتیاط پکار دی، دا د حیام خلاف دی، د شریعت هم خلاف دی. څو پورې چې نکاح نه شي وي بالکل هغې سره خبرې دواړو طرفونو نه خبرې هغه ناجایز دي.